د بېنظیرې کفالت پروګرام اهم معلومات در سره شیر کوم. اکه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي دا ویډیو د هغو لپاره لازم ده ځکه ځینې داسې نوي کسان دي چې هغو ته په اولني ځل باندې دا روپۍ میلاویږي او ځینې داسې زاړه کسان دي چې د هغو لپاره دا اخرنی قسط دی او په راتلونکي وخت کې به هغو ته دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو ویډیو د دواړو دپاره لازم ده چې پوره یې وګوري. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ ځکه دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره او دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو ورکړئ چې نورو غریبانان ته هم دا ویډیو چې دا ورورسي. نو کم کسان چې د ډیر وخت نه دا روپۍ اخلي او زاړه کسان دي نو هغو ته میسج راغلی دی چې د 30 جون پورې تاسو خپل رجسټریشن دوباره وکړئ. کومو کسانو ته چې 30 جون خوله شو. اوس په نورو کسانو ته چې دی نور تاریخونه ورکوي چې د کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي نو هغو له په مخه تاریخ ورکوي او هغو ته به چې تاسو رجسټریشن وکړئ. د 30 جون والا چې رجسټریشن نه کړی نو هغو ته په راتلونکي وخت کې دا قسط نه میلوي. دا خو به ورته میلاو چې خو په راتلونکي وخت کې چې بل کم قسط دی نو هغه قسط به تاسو ته نه میلوي. ځینې کسانو ته علي پاپي راغلي دي. علي پاپي راغلي دي نو هغه بار بار دغه علي پاپو په باره کې تپوس کوي چې دا سره پاره دي نو هغه راغلی وي هغه تاسو ته چې دغه فارم ډک کړئ او دا واپسې موږ ته راولېږئ. لکه ځینې داسې کسان دي نمبر چې دی دا یې نه دی ورکړی یا نمبر د بل کس ورکړی دی نو هغو ته دا پته نه لګي د دوباره رجسټریشن دپاره. نو بیا یې ورته دغه علي پاپي رالیږلي نو هغه دغه چې دی په هغې کې یو فارم دی هغه ډکول غواړي او هغه واپسې لیږل غواړي. نو که کومو کسانو هغه چل کړی د هغو هغه هر سره چې دی هغه تللي دي خو د کومو کسانو چې 3 کاله پوره کېږي هغه به ځي او دوباره به رجسټریشن کوي. چې تاسو دوباره رجسټریشن وکړئ نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. بل لا چې تاسو دوباره رجسټریشن وکړو که ستاسو سکور د 32 نه په پورته وروختو نو تاسو ته به هم راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. دې ځل له دا روپۍ تاسو ته میلاو شي خو راتلونکی کم قسط چې شروع کېږي نو هغه به تاسو ته نه میلاویږي. بدې کې ځینې نوي کسان دي. نوي کسان بار بار دا تپوس کوي وایي موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. ځینې 15,000 والا دي. 15,000 والا هم بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دې ځل دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو زه اکثر ځینې کسان ته هم چې نوي کسان ته به دې ځل روپۍ میلاویږي نو دا هغه نوي کسان دي چې کومو کسانو په اوله کې رجسټریشن کړی او د هغو سکور د 32 نه کم لکه په دې کې ځینې 15,000 والا هم دي چې 15,000 روپۍ هغو ته په روژه کې میلاو شي نو هغې کسانو ته به هم دې ځل دا قسط چې دی دا به میلاویږي. خو تاسو به معلومات کوئ د خپلو روپو به معلومات کوئ ځای به هلته کې نو هلو به تاسو ته دا روپۍ چې دی دا به میلاویږي. ځینې کسان د ماشومانو د وظیفې په باره کې تپوس کوي. د ماشومانو د وظیفې په باره کې تپوس کوي زموږ ماشومانو ته وظیفه چې دی دا میلاو نه شوه نو تاسو ته به خپل ماشومان په دې کې رجسټر کوئ او د هغې به تپوس کوئ په سکول کې چې د هغو ټیم راغلی دی که نه دی. چې د هغو ټیم هغه سکول ته نه ځي نو بیا تاسو ته دغه نشي میلاوېدلی. سکول والو ته ووایئ چې هغو هلته ټلیفون وکړي د هغو ټیم راشي ستاسو د ماشومانو وریفیکیشن وشي د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه چې ده دا به میلاویږي. خو د زړو کسانو دپاره دا اخرنی قسط دی. په راتلونکي وخت کې به هغو ته روپۍ نه میلاویږي چې کومو کسانو رجسټریشن نه دی کړی. کومو چې رجسټریشن کړی که د 32 نه لاندې سکور وي هغو ته به میلاویږي. خو د کومو سکور چې د 32 نه په پورته باندې ختلی نو هغې کسان ته به دا روپۍ نه میلاویږي. نو په دې ویډیو باندې چې دی تاسو به ښه صحیح پوه شئ ځکه کم کسان چې بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به روپۍ د کل نه میلاویږي. کم چې نوي کسان دي نو نوي هغه کسان دي چې کومو 6 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی نو موږ هغه کسان یادو چې هغه په دې پروګرام کې یو ځای کېږي. بل لا که ستاسو سکور هم د 32 نه ختلی نو تاسو ته به هم دا روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي.